السلام علیکم. د پښتو یو لفظ دی سنگي پارس. سنگ وی کاڼي ته او پارس داسې هنر دی چې د هغې کاڼي سره څه شي ټکراو شي یا ولګي یا یې ورسره ته ټچ کې نو هغه سونه جوړه شي. دې وخت کې دغه مثال د عمران خان دی. شپږ میاشتې مخکې شیر افضل خان مروت چا پیژندونه چې څوک دی کني د هغه ښه کیریر پاتې شوی، هغه 15 کاله جج پاتې شوی، اوس وکیل دی. خو چې کله نه هغه د عمران خان کیسونه او د هغه حمایت شروع کړی دی نو د هغه یو فکره د هغه یو کول ته جوړ شي. وړګیا یو فکره ویلې وه چې په سوشل میډیا یې تباهي کړکۍ توړ مقبولیت وکړو. بیا اوس وګورئ چې عمران خان په جیل کې دی او شیر افضل مروت چې دا درې ورکر کنونشن لراغې مردان دیر او کرک او د عوامو والهانه محبت دی ورسره. نو دا داسې نه چې د شیر افضل خان کې خپل صلاحیتونه ډیر زیات دي یا هغه څه غټ لیډر و، نه، چې صرف د عمران خان حمایت وکړو نو د عوامو د مینې حقدار شو. او دا مینه ولې ده؟ د عمران خان سره چې څوک رانږدې کیږي هغه عوام په خپل سر کینی او چې څوک ترې لرې کیږي نو هغه د زړونو نه څه چې د هر څه نه وباسي. دغه وجه ده چې زه وایم چې عمران خان دې وخت کې سنگي پارس دی. زموږ د ادارې کوچري په عوام کې خپل مقبولیت جوړول غواړي، خپل عزت بحالول غواړي، نو پکار ده چې دوی د عمران خان غونته سنگي پارس ځان سره نږدې کی نو دا ملک بم بچي، د دې عوامو دا مایوسي بم ختم شي او مونږ به ترقي وکړو. او کو نه دغه ذاتی انا او ضد کې مونږه ناسیو نو هغه خو سنگي پارس دی چې څوک تیزی نو تاسو حلیم خان او جهانگیر ترین وګورئ څومره مالدار عرب پتیان دي، خو پرونی په قانون کې جلسه کړې ده او پشمار ورته 50 کسان نو هغوی لم پکار ده چې بسو د شرم په کور کې کینی او دا څوک هم چې داغه سره ناشنا کسان راشي په 2-3 میاشتو کې هغه نه عالمي لیډر جوړ شي. نو زما خو مشوره دا ده نور خو په بندو کمرو کې چې څوک فیصلې کوي هغوی ډیرو خیاران وي ځکه چې قوم په یو طرف ولاړ دی او هغوی په بل طرف دي. نو الله دې رحم وکړي سو پورې چې موږ د ضد او انا نه راوځو او د پاکستان سوچ نه کوو نو هیڅ هم نه ټیکي. صرف د پاکستان سوچو کې د دې عوامو سوچو کې نو الله به په دې کې برکت هم واچي او ملک به په ترقۍ په لارم روان شي. او کو ته د 40 سال مخکې تصدیق شو د غله حکمرانان بیا په عوام مسلط کې نو دا عوام نه قبلې او دې سره ملک ته فایده نه کیږي، الټه به نقصان کیږي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پیو کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.